ابو جعفر منصور یو ډېر لوی عالم تیر شوی، یو ډېر لوی بادشاه تیر شوی، ډېر لوی محدث ده. هغه چا بارک مشهور دی چې امام ابو حنیفه جیل ته اچولی، امام ابو حنیفه جنازه بیا جیل نه ووته. ابو جعفر منصور عباسي حکمران. ابو جعفر منصور ته ورځ درباریانو په زړه دې څه ارمان پاتې شوی دی که نه تا خو مزې وکړې په خپل ژوند. وایي نه، وایي داسې ارمان خو نشته، خو یو داسې ارمان دی چې هغه پوره کېدی نه شي. وایي هغه څه ارمان دی؟ وایي هغه دا ارمان دی چې زه چېرته د حدیثو په مسند باندې ناست وی که نه، ځکه غټ محدث و، د حدیثو ماهر و. کاش چې زه د حدیثو په یو مسند باندې ناست وی او ما ته ګیر چاپېره لوی لوی محدثین او شاګردان ناست او ما ته دا خبره کولی چې عمن حدثته دا حدیث تا د چا نه بیان کړی دی، دا حدیث تا د چا نه زده کړی دی او د چا نه دی ویلی دی، نو ما به ورته وي چې حدثني فلان عن فلان، دا ما د پلانکي استاد نه دا حدیث دا نقل کړی. هغه درباریان درباریانو په سبا له ځان سره لوی لوی پاڼې او قلمونه راغستي او د بادشاه سلامت مخې ته کېناست. وایي حدثنا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بادشاه سلامت، وایي مونږ ته حدیث بیان کړه. ابو جعفر منصور ورته په خندا شو، وایي لستم بهم، ستاسو دا شکل د طالبانو نه دی. لستم بهم په اردو کې څه معنی ده؟ په اردو کې معنی ده ایمو اور مسور کی دال، ایمو اور مسور کی دال. په دې بس قصه را یاد شو، خو نه کوم مخکې ځو د دې شان نزول لا تر یاد شو، مخکې ځو. په پښتو کې مونږ وایو خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. ابو جعفر منصور ورته وایي لستم بهم، تاسو هغه خلک نه. نبی طالب علم صفت ذکر کو، انما هم الدنسة ثيابهم المشققة ارجلهم الشهبة وجوههم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن وتارة بالحجاز وتارة بالعراق أولئك نقلة الحديث. ده طالب علم دا هغه صفت بیان کو چې طالب علم دا هغه او ته ډیفاین کو چې طالب علم څه ته وایي. نو څه ورته وایي انما هم الدنسة ثيابهم، طالبان هغه خلک چې د هغې کپړو ته پام نه چې زما کپړې ښکلې دي که ښکلې نه دي، کپړې به ګندۍ، کپړې به سي ګندۍ. المشققة ارجلهم، پوندې او خپې به چاودلي. الشهبة وجوههم، رنګونه به تک زیړي. الطويلة شعورهم، سوچ په ډېر د لرې پورې کار کوي. رواد الآفاق، هغه په دنیا کې ګرځي سفرونه وکړي. قطاع المسافات، او ډېرې لوی لوی لارې هغه به توی کوي، ډېر غټ غټ مزلونه به کوي. او تارة بالیمن، هغه کله په یمن کې، و تارة بالعراق، کله په عراق کې، و تارة بالحجاز، کله په حجاز او په مکه کې. اولئک نقلة الحدیث، دا هغه هستی چې د خلکو نه حدیث بیانوي او خلکو ته حدیث ښیي. دا طالبان څه دي؟ طالبان مونږ په تړکو باندې مړ یو.